پخپلو ماشومانو ډیر خیال وساتئ غوړې حالات خراب دي ورځ تر ورځه ماشومانو سره نوي کیسز مخې ته راځي په لاهور کې اچرا لاهور په هغې کې یو واقع شوې ده چې حیران بشئ دې نه مخکې په لاهور کې لی مارکیټ کې چې کومه واقعه شوې وه نو هغې کې چې کوم ملزم ګرفتار شوی نو هغه عجیبه انکشافات کړي دي پلار تره او ورور ورسره هم په دغه جرم کې ملوث پاتې شوي دي جی ډیټیل سره په خبره کوو خو زما د دې واقعي شیر کولو مقصد صرف اور صرف تاسو لا یو پیغام درکول چې په خپلو ماشومانو باندې کړي نگراني کوئ یو منټ لم بل چا سره مه پرېږدئ که یو منټ نه درنه اخوا دېخوا کېږي نو د هغه یو منټ ته تپوس کوئ خپل ماشومان په ادبار کې واخلئ چې د بهر یوه خبره تاسو له کوي ورنه بیا به لاسونه مړوړئ خو وخت په تیر وي حالات انتهایی خراب دي پته نه لګي چې په پاکستان باندې څه داسې جادو شوی دی څه منتر پې شوی دی چې د 15 کالو د 6 کالو واړه ماشومان هم محفوظ نه دي خجی واقعیه چې کومه شوې د اچرا لاهور کې ټیوشن سنټر کې یو واړه ماشوم چې د هغې لاش په واشروم کې برآمد شوی دی او ورسره زیاتې هم شوی دی ټیوشن سنټر کې د یوې وړې ماشومې چې عمر تقریبا لګبګ 8 کاله یادېږي تقریبا د 1 کلاس یا د پریپ کلاس سټوډنټ به وه او هغې سره په دغه ټیوشن سنټر کې زیاتې کیږي او د هغې لاش بیا په واشروم کې برآمد کیږي اوس د دې ګناهګار څوک دي روز دوه کې مکمل ډیټیل راشي ځکه پولیس انویسټیګیشن روان کړی دی په دغه ټیوشن سنټر کې صرف استادان نه بلکې نور سټوډنټس په هم تلل ټیوشن سنټرو لکه څنګه چې یو سکول وي دغه رنګ ټیوشن سنټر کې تقریبا 40-50 پورې کسانو نو اوس په پولیس انویسټیګیشن کوي او ګناهګار سړی به رانیسي دا خو د اچرا لاهور کیسه وه دې نه مخکې په لی مارکیټ کې کیسه شوې وه چې 6 کالو ماشوم هغه سره زیاتې ور به د چت نه راغورځولی بورۍ کې اچولی او د چت نه یې راغورځولی جی مړ کړی یې نو هغه ډیټیل تاسو سره الریډي ما شریک کړی خو په هغې کې چې کوم ملزم ګرفتار شو نو هغه نه چې انویسټیګیشن شوي دي نو په دې جرم کې ورسره ملوث تره پلار او ورور هم و دغه لاش ټکانې لګولو دپاره پلار یې هم مرسته کړې ده تره ورسره هم هیلپ کړی دی او ورور ورسره هم مرسته کړې ده لکه دغه ملزم خپل انکشافات وکړل دغه ملزم ځان سره شامل ګناهګار ښکاره کړل جی نو دا د مونږ پاکستان دی دا اسلامي جمهوریت پاکستان دی چې په دې کې د 15 کالو ماشوم یا ماشومه لکه هغه فیمیل څه کې چې هغه میل هم نن سبا محفوظ نه دي لکه مخکې به سړی په جنۍ باندې اورېدو چې جنۍ ذات ته لاره کې ولا څوک سو نه وایي اوس هغه هلکان هم څوک نه پرېږدي هغه واړه ماشومان هم څوک نه پرېږدي لکه دومره درندګي په پاکستان کې شروع شوې ده پته نه لګي چې د دې شاله څه دي د دې شاله یو غټ پلان دی د دې شاله څه غټ کسان انوالو دي څه کیسه ده په هېڅ پته باندې نه پوهېږو او په دې لی مارکیټ کې چې کومه کیسه شوې په لاهور په کراچۍ کې نو دا ورسره خپل ګاونډي کړې ده لکه بل چا هم نه د بل کلي د بل مرت نه څوک نه دي راغلي د خپل ګاونډ هلک ورسره دا کیسه کړې ده او اشرا لاهور کې چې کوم دی ټیوشن سنټر دی نو هم د دې خپل کلي کسان به وي که نه چې د بل کلي نه خو خلک که د بل کلي وي نو د بل ښار خو به نه وي خو د سراونډنګ جو خلک به وي که نه نو زما د ویډیو مقصد صرف دا دی چې په خپلو ماشومانو باندې کړي نگراني کوئ او خپل ماشومان په اعتبار کې واخلئ بیډ ټچ او ګډ ټچ ورله وښایئ چې دا ځای د ستا څوک ټچ کوي نو ما ته به وایې ما نه مه یېرېږه زه به ستا مرسته کوم داسې خپل ماشومانو له وښایئ چې دې ځای کې تاسو په مخ څوک ټچ کوي نو خیر دی که د ستا بل څوک دا ځای ټچ کوي فلانې ځای ټچ کوي نو ما ته به وایې ما ته به وایې یا به ما ته وایې یا به انکل ته وایې یا به چاچو ته وایې یا مامو ته وایې خبرې به کور کې به دا خبره کوي نو داسې خپل ماشومان چې کوم دی په اعتبار کې واخلئ جي نو دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام